نن چې ما سره پروګرام کې کوم ملمناس دی هغه لایف کوچ او ټرینر دی هغه سره به خبرې کوو علیم شاه خیلجی ستړي مشي اول خو درته چې تاسو خپل اول خو تاسو باره کې لږ معلومات مونږ ولرو چې تاسو په خپل خاصه په خبري یې جی او سکول او دغه کم ځای ولې لږ خپل ډیټیل مونږ سره شي ایجوکیشن زما ټول پېښور نه شوی پېښور یونیورسيټي نه ما کام کړی اور لیټر آن بیا د اپلایډ ساينسز او سکل بیسډ ایجوکیشن کې زما ټریننګ شروع شول اور اټ هاز بین آلموست 14 کال شو چې دا په دې فیلډ کې کار کوي یس چې کوم سټوډنټ سي دوی کاونسلینګ کوي دوی ته ټیکنیکل او وکیشنل ټریننګ ورکو او خاص تور باندې دوی ته چې کوم د سکسس تھیوریز دي پالیسیز دي او اوبجیکټیوز دي ګول سیټینګ کې سټوډنټ سره هیلپ صحیح سورونه خويندې تاسو موږ دوه وروریان او درې خويندې ښه صحیح ده نو دا راته چې تاسو مشري کې کشري او تاسو د فیلډ سلیکټ کولو لکه څنګه چې ما سیګمنټ شروع کوم خبرو کوم ته دام دي دا پرابلم چې څوک سره ته وي ځکه چې هغه ایج داسي چې موږ سپخپل نشو ډیسایډ کولو موږ ته د چا د مشورې دغه نو دا راته چې تاسو مشري کې کشري زه ټول کې کشري ټول کې کشري ښه نو بیا چې کله تاسو یونیورسيټي نو د یونیورسيټي سلیکشن چا کړو یا د سبجیکټ تاسو چا ویل چې د دې کې باید پکار دي چې ماسترز وکړي دا څه چې اصل کې چې د بچپن نه تاسو کې دنه کم هغه ارګنز وی او کوم اړخ تاسو ډیووشن زیات وي نو فینیشینګ هم اړخ انسان وی بچپن نه زما دا کوشش دا و چې آی شود ډو سمثینګ ډیفرنٹ دا یونیک کار پکار نو کور ولاغه باندې ګری کول ځکه چې ما وې کنه چې اکثره نه خلک دا وي چې نه دا خو صحیح نه موږ غفلانی دي فیل تلړو د کې ډی ډی پی سي دی ادا سي دی اټ ټایم ویسټ تاسو ک مې ته وای چې په ونه وخېجا نو د مې کار په ونه د خطو نه دی زیاتره پیرنټس تاسو کوي چې هغه خپل سوچ تر خپل ماشوم له ډایرکشن ورکوي او چې درام دا غلط ده نو تاسو سره دا سينو نو ها چې تاسو وی دې فیلډ ته زما یا دې کې مخ کې زمانو اغه تاسو وی چې اوکې دا یس دا صحیح نو کله چې تاسو د فیلډ راته دې ضرورت هم ولې وګڼلو او څه داسې وجوهات چې هغه تاسو لیدو نو تاسو وی چې رماله پکار دي چې په دې فیلډ کې کار وکم یا دې ته زیات ضرورت دی ایگزیکټلی دا څه چې تاسو لاست 3 پیراډایمز وګورئ کنه from 90s to 2000 and from 2000 to 10 and 10 to 20 نو دې 3 پیراډایمز کې کلیکټیولی انتهایی زیات امپورټنس چې کوم شی اختیار کو هغه اپلایډ ساينسز نه مراد modern languages or technology computer internet cyber station virtual industry دا ټول چې کوم دي دا د third paradigm سره د انټرنیټ دراتلو سره ډیر زیات دی یو داسې ډیفرنس جوړ کو چې یو نوې کریشن شو دینه مخکې نارملی پیرنټس ته ویرایټي ډیره کم وه صحیح ده کوشش به خلکو کوله چې ډاکټر شي پایلټ شي انجینیر شي یا سی ایس پی افسر شي لیمیټډ کوانټیټي و ټیکنالوژیکل دغه چې څنګه رالو د دې په وجه مارکیټس انهانس شول آپشن زیات شول ایگزیکټلی نو او دورم د ټیکنالوژي دی پر روان وخت کې ځکه چې هر یو شی ورچوال پوزیشن ته وړي په کوم سټوډیو کې چې موږ ناسیو کتا سو 20 years back لاټ شي نو it was too difficult for you to make a program yes اوس چې کوم دی you see everything is moving toward virtual position دا چې کتا تو جابز وګوري یو سړی 16 years ایجوکیشن کی خواريو کی یا جاب پسې ګرځي اوس په شارټ کټ کې سټوډنټ میټرک نه بعد یو سکل انکلکیټ کی ایکسل کی ویب ډیولپمنٹ از ذکی لګ انګریزي ذکی او انټرنیشنل مارکیټ ته بیا لاړ شي ولتا خ سروسز ورکوي خ ارننګ کوي نو فزیکل دنیا چې کومه دا کاغه د ایجوکیشن دا کاغه د بزنس دا کاغه زمنګ اورال لایف ته هغه کې ویکیوم ختم شو او ورچوال دنیا کې ډیر زیات اپورچونټیز رااله صحیح زما ذاتی تور باندې په دې فیلډ کې راتلل بیا په دې باندې یو غټ ټایم انویسټ کول as I said 14 years انویسټ کول دا یو شی د کنوینس کولم چې دا د دې فیوچر دی اور دغه مخکې تلې شو مونږ ولې چې دا یو یونیک ډایمنشن دی د وخت کې د خلکو لپاره صحیح ده څنګه چې تاسو خبرو کړئ چې اوس آپشنز هم زیات راغلي کنه نو چې آپشن زیات شي خو بیا هم ډیر خلک کنفیوز بیا
کنه او ډیر خلک دا چې سکل لري څنګه چې ما وی په نورو ملکونو کې په نورو ځینو کې په ماشومتوب کې چې سکول ته ځینو هغه چې کله رالویږي ایون چې دی ما خیال چې 5 6 کې دوی ته پته لګیدلی چې زه به کوم لایف کې زمونږ سکولز کې هغه شوزونه نشه ایجوکیشن سیستم کې صحیح ده حتی تر یونیورسيټي پورې هغه لاړ شي او هغه دا پته نه چې سبق کوم صحیح ده مثلا کاکا زوی وته چې دا فیلډ صحیح دی مور وتی نه داسې لاړ شه خپل وی چې نه که زه دا کوم نو دا به زیات خي نو هغه خپل هغه سکلز اول خو نشي پیدا کولی او بیا هغه دغه نه علاوه چې آپشنز ډیر شنو هغه بیا کنفیوز مې چې زه کوم طرف ته لاړ شم صحیح ده نو دا راته وایي چې تاسو داسې خلک چې په خپل سټوډنټ په هغه وخت کې چې را دي فیلډ تاسو نه راغلی تاسو د ټریننګز نو اغستی داسې خلک تاسو سره ول یونیورسيټي کې یا تاسو سټوډنټ لایف کې داسې خلک ول تاسو سره ډیفینیټلی چې کله وای کې نه سواغي به چې رسو ایگزیکټلی اصل کې ګول تر رسیدو د لپاره ضروری خبره ده چې تاسو کوم ګول سلیکټ کړئ کنه یا کوم مقصد وټاکئ د هغه مقصد او د هغه ګول بیا ابياري پکار ده مطلب اکثر له سټوډنټس ایٹ د سیم ټایم ډاکټر هم جوړیدل غواړي او پایلټ هم جوړیدل غواړي بزنسمن هم جوړیدل غواړي او ورسره یو ماډل هم جوړیدل غواړي نو ایٹ د سیم ټایم هغه په انګریزي کې یو کوټیشن دی ا رولینګ سټون ګیدرز نو ماس صحیح ده داسې مرګري موږ سره په کلاس کې یو چې ایٹ د سیم ټایم دا وی چې کوم ویژن او ګول هغه کلیر نو نو لہذا خپل مقصد ته ونه رسیدل رائټ اور لیفت کې ځای شو ویست شو زما تجربه دا وا چې فرام چایلډهود دین فرام سټوډنټ لایف او بیا تر اوسه پورې ما یو ګول سلیکټ کو and that was to be a coach to be a trainer to be a mentor نو دا غي د پر دی ګول ابياري ما کوشش دا چې سیکو سکاو ذکر حکم او خلکو توخه صحیح ذکر حکم خلکو توخه نو لہذا چې کله موږ یو ګول سلیکټ کو او بیا هم په هغه یو ګول باندې فوکس وکړو نو بایولوژیکلی د انسان وجود چې کوم دی څنګه چې موږ یو هارد ورک ایز ا چیلنج واخلو نو زموږ وجود چې کوم دی دا ځان هغه چیلنج د لپاره سټرنث ډیولپ کوي د قدرت نظام دا دی لہذا چې کله موږ یو لانګ ټارګټ سلیکټ کو او داغه د لپاره سټرګل کو نو بایولوژیکلی زمونږ چې کوم کوګنیټیو ابیلیټیز دي یا زمونږ چې کوم انالیټیکل ابیلیټیز دي یا زمونږ چې کوم تھینکینګ فینومینا دا بایولوژیکلی هغه ګول د لپاره ځان سیټ کوي او هغه ته ورورسي اوکے موږ ایٹ د سیم ټایم ملټیپل ګولز باندې کار کوو لہذا دماغ هم کنفیوز دی دماغ تمنګ دا ویلي دي چې آیم ز په یو انجینیرینګ یونیورسيټي کې او وی خو هاستل لایف ته کرا دن نشي نو هغه ټولو ر سیلفیز وباسي ټک ټاک کوي سنگینګ کوي ماډلینګ لپاره ده ایکټینګ کې اوکے خو دماغ له خیال څور کړي چې آی وانټ ټو بی ان انجینیر نو دماغ کنفیوز دی که یو انسان یا یو سټوډنټ یا یو فرد غواړي چې هغه د خپل مقصد ته ورسي لہذا د مقصد ابياري دی کی او د مقصد خیال دی وساتي مقصد زما دی ټو بی ا موټیویشنل سپیکر نو دا غي سره بیا ایکسترا غیر ضروری داسې شودونه کې انوالومنت نه دی پکار چې هغه ته ډیویټ کی او تا هغه مقصد ته اونرسي خج تاسو دا وایي چې یو انسان خپل سکلز څنګه معلوم کی هغه ته څنګه پته ولګي هغه باید څوک هغه څنګه خپل کاونسلینګ په خپل کلی شي یا هغه تاسو غوښنه کمپټن لورزي نو د لکه مختاسو یا ایون پیرنټس چې کوم دي کنه مور پلار ته پته لګیدل پکار دي چې زما د بچی چې کوم دي هغه سکلز دي هغه څه کول نشي په خپل انسان ته دواړو هغه کې څنګه اصل کې انوایرنمنت هم یو رول ادا کوي کنه چې موږ چې څه ګورو څه اورو او څه فیل کوو یو خو دا لرنینګ دی چې زه په کلاس روم کې ناسم یو ماته استاد لیکچر اخلي او زه هغه نوٹ کوم او لیکم and then زه یو کال بل کال امتحان ته پیر کېږم او ډیګري اخلم صحیح ده یو لرنینګ زموږ د ماحول کې دی ستاسو سبلینګز ستاسو فرندز ستاسو کمیونټي ډیفینیټلی دا جوړي ستا خیال کریکټ ته بای برث یو لیټ سپوز یو ساينټیسټ خو کته د دې خلکو سره ستاناسته پاسته دا چې دا وی مایند سیټ د ساينټیسټ په شان نه دی it will definitely affect your skills تا نه خپل ځان یې یو سړی ته څنګه پته لګي چې په ما کې دنه کم صلاحیت دی او زه پاره کې تل شم نو پهلنې کار ده چې کم کار د لخوندر کوي او پاره کې تل لګي کار کې او په ټایم نه پويږي او آزاد اوکے چوزي کا whatever is the work
غټ دی که ورکوټی دی کار دی یوه دویمه خبره دا ده چې اکثر له موږ د موقع انتظار کوو زموږ په پښتنو کې دا یو غلطي ده چې موږ په دې انتظار یو چې somebody will come and هغه به زما لایف چینج کوي हमारे तरफ भी अमेरिकी तजी नुमा पसी बोई जरा ले मंग पत्ता मनास यू करे जी मंग पति दातमा बाने नास्ते चका मदद दा एक्चुअली बायोलॉजिकली स्ता वजूद की च खपल स्किल देगा खत्म शे कम इंसान च दबल सड़ी पता मदे कम इंसान च पदे पता मदे च बस पढ़ते रहो वो सबक वाया और सन नतीजे बती रोजी बायोलॉजिकली स्ता दन च कम कॉग्निटिव एबिलिटीज जगह मुरझा शी अगर मड़ा शी खत्म शी लिहाजा دا به څنګه پته لګي چې په ما کې څه صلاحیت کم کار کې چې لګیای په دې کار خپل توجه کا غټ ته او کور کوټه اپورچونټي په اپورچونټي کې دنه پرته ده ها ویډ باندې کې چې درګه یو اپورچونټي ډیره غټه راځي نه بیا ایگزیکټلی کتن آسان شوی بیا غ سکل نه ډیولپ کیږي خدای داسې دغه ز جیم او فټنس دا کوم زمونږه زداغي نوم نه علم ځکه په خپل نو سلیبریټي ده زما یو فرند ناغه تمه مرته جیم ته ځکه نه مې دی خېډ یو ور او دا کنه مې د سلیبریټي او دغه ناغه به چې نه کنه چې ما سره خو ډېر پیسې راشي نو بیا به جیم شروع کوم دا خو د نو مارته موږ زه روخي ډېر پیسې نه خو د جیم دا غي سر سکار نه کنه بیا به داسې کوم ناغه مې دی پوره دته وي چې څنګه تاسو ویلې زموږ ډېر خلک یا خو د چا پته ما باندې ناشتي یو یا بیا داسې چې هغه اپورچونټي د ویټ کې چې د ګماته موقع به ملاويږي داسې نو بیا به دا کار کوم ایگزیکټلی ګورې چې دې کې وړلې اپورچونټي همیشه وړه راځي غټه نه راځي که غټه اپورچونټي رااله او تاسو اویل کړه بیا به دغه بیړه غر کې تاسو ځکه چې هغه د لپاره بس تاسو اورګانیک گروث نه وي هر کار ورکوټه شروع کیږي صحیح پاغي کې چې انسان لګیا شي کار کوي دنه او خوند ولور کوي نو داغې نه بعد د کار سره عشق شروع شي کله چې د کار سره عشق شروع شي بیا هم هغه کار ستاسو د ټول نغټ استاد دی لرنینګ په انسټیټیوشنز کې نشته لرنینګ د یو استاد کار نه دی که یو سړی دا وایي زه به امریکې ته لاړ شم ښه یونیورسټۍ کې به ایډمیشن وکړم زه به لرنینګ وکړم آی ایم سینګ اټس رانګ دا غلطه ده که یو سړی وایي زه به یو ښه یونیورسټۍ ته لاړ شم یو ښه استاد سره به شاګرد شم او بیا به مانه څه جوړېږي دام غلطه ده څه جوړېدل اټس آل اباوټ یو الله تعالی چې کوم دا ارد ګرد نظام قدرت جوړ کړی په دې کې درې شیدونه ډېر واضح موږ ته ښکاري ټارګټ سټرګل تاسو ګورئ څونه حشرات دي څونه ځناور دي څونه زموږ هیومن بینګز په دې کې دا درې شیدونه دي هر سړي څه مقصد دی یو ټارګټ دی او سټرګل دی دا منځنی شی چې کوم دی دا سټرنث دی دا ستاسو قابلیت دی دا الله تعالی قدرتي درکوي دا څلور لس ګوتې دي د دې دا نوکان تاسو کټ کوي د جمعې په ورځ او د یو ګوتې له ټارګټ ورکوي چې چېرته ځي دا داسې ګروئ دې ګوتې له کار دا ورکوي چې ټیبل یې لږ داسې ګروئ که خپۍ ګروئ که سوپۍ داسې ګروئ چې څه شي مخې درځي تاسو لږه دا ګوته چې کومه ده دا داسې دې له یو ټارګټ ورکوي 20 ډیز بعد تاسو د څلورو د خپلو ګوتو مشاهده وکړئ نو دا نوک چې کوم دی د شیپ په ډیفرنٹ وي ایز کمپیر ټو ریسټ اف دا کم نور نوکان چې وجه بایولوژیکلی موږ چې په خپل وجود کم ټارګټ اچو زموږ وجود هغې له خپل سټمنا ډیولپ کوي او هغه شی اچیو کوي که تاسو وګورئ شیر چې کله ښکار کوي د ده ټارګټ اوسۍ ده دا منډه چې وایي دا د سټرګل دی نو قدرت ولا سټرنث ورکړی د هغه غاښونه او د هغه چې کوم نیل د هغه سپیډ ایگزیکټلی ونې ته وګورئ د ونې چې موږ لګو د دې ټارګټ ګرو ہونا ہے غټېږي دا ټارګټ میوه ورکول دي سټرنث ولا خدای ورکوي د هغه وجود او د هغې جړه کله چې زموږ د ژوند نه ټارګټ وځي او سټرګل وځي سټرنث الله نه درکوي اپورچونټیز هم د دې منځ کې ده د دې کنه وي حرکت تک خدای وي برکت پکې ځي دا سټرګل دی چې کوم تاسو خبر وکړه زمونږ اکثره نه خلک چې دی هغه لږ څنګه چې تاسو وی چې او چې رزق کوشش کوم خو هغه نه جوړیږي نه یا ما مثلا کوشش وکړو یا ما سټرګل وکړو چې زه غواړم هغه ماته نه دی ملو شوی کنه او ډی موټیویټ شي مثلا یو کال نیم په یو فیلډ کې ولګي اغل ته وی چې دینه خو جوړ نشو نو بیا خپل فیلډ بدل کی صحیح ده نو دی باره کې راته وای ګورجی یو فیلډ کې فیلیر چې کوم دی دا اکچولی اټس ناٹ ا فیلیر دا فیلیر نه دی دا اټس الویز لرنینګ دا همیشه تاسو څنګه څخه یو فیلډ کې انسان فیل شي فیلډ بدلول یو آپشن کې دی شي خو کپاغه کې کنسستنسي موږ اوساتو نو نتیجه ان کې پوزټیو خامخا راځي
स्ट्रेंथ د انسان ډیولپ شي د سره اور ها البته یو پنځه کاله ما سوچ کولو زه به انجینیر جوړېږم بیا د هغې نه بعد هغې خوندونه کو زه به ډاکټر جوړېږم د هغې نه بعد بیا زه به جرنالست جوړېږم دس از واټ وی کال ا رولینګ سټون دی کې بیا ته د یو شي هم نشي یو فیلډ کې کار پکار دی کپای کې فیلیر راځي فیلیر ستاسو لرنینګ دی کپای کې نقصان راځي ستاسو لرنینګ دی دا اکچولی ستاسو د قدرت سره په بینک اکاؤنٹ کې ډیپوزټس دي یو سړی په یو کار کې لګیای او پاغې کې هغه ته کنټینیوس سکسس نه ملاويږي لګ ملاويږي د سټرنث بایولوژیکلی جوړیږي خو شرط دا دی چې کنټینیوټي مست ده د قدرت نظام کې کنټینیوټي ده صحیح په دې غرونو چې دا واورو شي دا چې ملټ شي او دا د اوبو په شکل کې راځي نو دا یو کنټینیوس عمل دی په دې کې کله رکاوټ خو نه دی راغلی صحیح اوس دا راته چې تاسو ته چې کوم سټوډنټس یا کوم خلک د کیریئر کاونسلینګ لپاره راځي نو هغه کې کوم خلک وي او تاسو د هغې کاونسلینګ څنګه کوئ زموږ سره ایوری سنگل بډي هر هغه سړی چې هغه کته شي اورېدې شي او خبرې کولې شي بهشکه د هغوی ایجوکیشن نه وي ښه ایجوکیشن هم نه وي یس موږ ټولو نه پهله هغوی ته انګریزي ژبه وښیو چې کله د هغوی انګریزي ریډینګ رایټینګ لسنینګ او سپیکینګ سټرانګ شي د هغې نه بعد بیا هغه موږ ورچوئل انډسټري ته راولو د فریلانس دنیا ته راولو بیا موږ ګورو که یو الګ ایجوکیټډ دی بی ایس دی بی بی اے دی ایم ایس دی د هغې مطابق بیا موږ داسې کوو چې یا ویب ډیولپمنټ ته واچو یا کنټینټ رائټینګ ته واچو یا یو سړی یا سټوډنټ ماسټر انګلیش لټریچر کړی دته موږ افیلیټ بلاګینګ وښایو دوی ته موږ کنټینټ رائټینګ وښایو انګریزي ولا ورځي ورچوئل انډسټري ته راشي د فریلانس په شکل کې او بیا دوی آنلاین خپل خدمات سیل کوي ټولې دنیا ته څنګه چې موږ په فزیکل دنیا کې په مینوفیکچرینګ انډسټري کې یو پروډکټ جوړ کو پیک کو ډسپیچ کو بیا د هغې موږ مارکیټ ته اکسس پاسبل کو به خلک اخلي دغه شانتي هیومن کیپټل چې کوم دی د دې خپل انډسټري ده د دې امپورټ او ایکسپورټ کیږي نو زمونږ خلک د دې په اهمیت او په ضرورت څومره پوي دي او څومره خلک په دې باندې پوهیږي چې موږ ته د دې ضرورت دی او اټ ویل هیلپ کنه یس اوس په دې کورونا نه پس چې دا د ټیکنالوژي امپورټنس ډېر زیات شو کنه فزیکل دنیا لګور دی دا خلکو زیاده ریلای په آنلاین مارکیټس باندې کړه اوس خلکو کې دا شعور را روان دی خلک ډېر اختر روان دي ځکه چې 14 کاله تعلیم کول بیا د هغې نه پس په نوکرۍ پسې ګرځېدل بیا د هغې نه پس عمر په داسې یو لیول کې چې د هغې نه پس که ته د یو کیریئر سټارټ واخلې نو ته خپل مقصد ته ورسېږې خو اټ ټیک ټو لانګ ډېر ټایم واخیستلی شي یا زیاتره داسې هاسټلایز ماشومان وي چې هغوی په هاسټل کې وي یونیورسټۍ ته ځي د هغوی ډیلی ایکسپنډیچر زیات وي د هغې پیرنټس چې کوم دی فاینانشلی دونه سپورټیو نه وي نو الکان چې کوم دي د ټایم کې د میټرک نه بعد چې کوم دي دوی دا واړه سکلز زده کی مثال کے طور پر ټایپینګ دوی سټرانګ کی ویډیو انیمیشنز دوی زده کی ډرافټینګ شو بلاګینګ شو یا د یوټیوب په شکل کې ویلاګینګ شو دوی دا سکلز خپل ډیولپ کی او دا بیا په انټرنیشنل مارکیټ کې خرڅي بیا د ټولي دنیا چې څونه انډسټري دا الته خلک راشي ګوري چې دې کس کې دا سکل دی هغه غي ته کنټریکټ وکړي او ته په ډالر کې پیمنټ کوي دا خپل خدمات ورکړي نو دا ناس په هاسټل کې دی 2 غنټې 3 غنټې دا خپل خدمات آنلاین ورکړي $1500 $1000 $700 خو په اسانه ګټي هغه پیسې چې کومې دي دا په ځانم لګي خپل یونیورسيټي ایکسپنسز ته مباسي او هم کور ولا لور کوي ها صحیح دا سوري جی تاسو کنټینیو پلیز ها زه بل کوېسچن دا دی چې تاسو له کوم خلک راځي نو هغه څومره ټایم لري د کوچینګ لپاره لکه هغه راځي سو میاشتې دي کال دي کلونه دي څنګه زیاتره خلکو له انګریزي څخه د پوری خوي کنه ټو لرن لانګویج انګریزي ژبه د کولو باندې میکسیمم ټایم لګي 10 months not more than that دا د کوم خلکو لپاره چې ان ایجوکیټډ دي for everybody که ایجوکیټډ دي هغه لګزري ځکه خو که ان ایجوکیټډ دي اټ ټیکس 10 months چې کله دوی انګریزي ژبه زده کړه دوی ته لارې کولاوي شي انټرنیټ د دوی لپاره د علم یو خزانه جوړ شي یوټیوب د دوی لپاره د استادانو او د لرنینګ یو غټ سورس جوړ شي ګوګل افیلیټ مارکیټس سرچ انجن اپټیمایزیشنز هغه زی پویږي په اچي په پویږي په خپل کار پیدا کوي لرنینګ هم کوي خپل خدمات هم خرڅي 10 سال بعد
لس کاله پس زمونږ په دې خاوره باندې په دې سیمه باندې به ډېر زیات دا زمونږ څونه یوت دی ویل بي دوی به آنلاین وي او دوی به خپل خدمات ورکوي فزیکل انډسټري به تقریبا ختم شي نو لہذا سکل بیسډ ایجوکیشن اپلایډ ساينسز اوس د وخت ضرورت دی خلک ډېر زیات دی اړخ تر دي تاسو موږ سره په اکیډمي کې ترانسجنډر دي داسې دي چې هغوی به مختلف هغوی چې کوم اکټیویټیز دي فنکشن کریکټ پای کې بیا ایشوز کیږي پرابلمز هم کیږي داسې ترانسجنډر رالل منګلا چې هغه انګوټه چاپ وبقاعده صحیح انګریزي زکړه فریلانس کې یو سکل زکو خپ آرام سو په مری کې ناشته سو په کلام کې ناشته ځانته روم سیټ کړي لپټاپ ور سره وي انټرنیټ ته کنیکټي آرډر اخلي آرډر کوالیفای کوي او خر ریلیکس چې کوم د خپل ارنینګ کوي ځانم ساتي خپل فیملی هم ساتي دا دي سټوډنټس ته زمونږ چې د قبایلی علاقې جاتو نرالل د مومندو نه د باجوړ نه د خیبر ایجنسی نه دا په هاستلز کې پراتو چې دوی به هاستلز کې پراتو دوی ته ټول نه غټ شو ارنینګو فود آن د ټیبل کالج فیس هاستل فیس ایکسرسایز فیس جیم فیس انټرټینمنت فیس 15 مهینه کال دوی سکل ایکسل کې بیا ول انګریزي ورزي بیا چې انټرنیټ ته راشي ال خپل خدمات خرڅي او حلال رزق ګټي صحیح with no tensions no juggles no problems وي نه issues وي relax ناست اخیری کې یو ته پوزه بل کوم چې هغه چې دا مارنینګ شو د نو زیاتره مور پلار بناسي دا وخت پروګرام کوي داسي ډیر مور پلار هم لکه څنګه تاسو چې تاسو فیملی ډیر سپورټ وي تاسو نه دی ویل چې نه ته دی فیل تراشي دی فیل تاسو خپل خوخه ته پریده د ډیر مور پلار چې هغه خپل بچي خوخه ته کوي خدای بچي چې کنفیوزي صحیح ده نو هغه کله پکار دي چې هغه خپل ماشوم تاسو غوښنه ټرینر ته یا لایف کوچ ته کوم دی ګورجی د یو ماشوم د ټولو نه بهترین استاد څوک کې دی شي د مور پلار مور پلار یو غلطي دا کوي چې ماشومان سکول ته ورسپاري او ځان به غوا کوي which is wrong یو پیرنټ له دا پکار دی چې کله یو ماشوم یو درسګاه ورکي یا هغه په کومه رشکه کې کینی کوم ګاډي کې کینی او هغه انسټیټیوټ ته رسي رویه میټر کوي ماشوم ته چې کومه رویه مخې تر دي هغه به ماغه کوي زمونږ په اکیډمي کې او فتمخ کې یو پیرنټ سره یو کمپلینټ وکړو چې زما د دوی په کور کې یو ټکی استعمالي او دا ټکی د چرته عزت کړی سکول کې خو نه دی عزت کړی زه ډېر غټ هاي کلاس فیس ورکوم کور کې نه دی عزت کړی نو ماته اسلام ماشوم څه ټکی استعمالي وي زما ماشوم بار بار وایي چې د لړم زویا یو ټکی استعمالي کړي نو مال رالو دا بستاسو اکیډمي کې دوی عزت کړی مې نه هو سکتا ہے هغه من کلاس روم کیمرا چکړه هغه ان اوټ پورا یو ټریک اینڈ ټریس هم کو خو د لړمې دوی ټکه بل وکې نو ملدا سوق بوزي راولي وي دا شیرولی بابا پرشکا کی بوزي راولي ملدا شیرولی بابا لګ راولا شیرولی بابا چې ما کینلو مل د لړمې زویا نو په خندا یې څه ودا ټکه خو زه ما دا خو ما زیاده غته نو هغه پیرنټ ته ویلې ملدا ستا ماشوم دا ټکه د دنه عزت کړي نو کوشش دا پکار دی چې ماشومان کله د کور نزي د باندې چې کم ساوندز دي کم اګریشنز دي دا چې سګوري پرشکا کې رواني گاډي او جنگي د خپل منځ کې جګړه شو کم کنزل دي کم بدر دی ویل دی هغه ټول اوکې پیرنټس په کور کې هم لړای کوي خزه خاون په جګړه شي په لوخو یو بلولي په موبایل باندې کنزل کوي یا د بار دروغ وایي ایگزیکټلی د بار خبري په ټیبل ډسکس کوي دا شیدونه چې کوم دي د ماشومان بغیر اجازت نه زمون بایولوژیکل وجود دا کېچ کوي یو کین ناٹ سټاپ یور کډ صحیح لګا دا بالکل دا ویل کی چې ماشومان مخ کې ډېر خیال کوي ځکه چې ماشوم چې هغه چې سګوري هغه اډاپټ کوي هغه ځکه هغه ایگزیکټلی چې سم ماحول ماشوم لور کې ابته جوړي صحیح څنګه زمون کډنیز هارت زمون د اجازت نه بغیر کار کوي دا چې زمون کوګنیټیو ابیلیټیز او برین چې کوم دی دا د دې مثال د دسي اسپې دی چې بے لګام ګوړه صحیح دا ځان په خپل ډیولپ کړي پیرنټس لا پکار دي چې ماشوم لا هغه ماحول ورکی چې کم تدا جوړول غواړي صحیح ہوم فرام سکول ټو ہوم ګوینګ چا سره کینی مرګري سوق دي کم ټولز استعمالي نت کې کم سرچنګ کوي دا ټول شي دونه میټر کوي د یو ماشوم د کردار سازي او خیال سازي کې صحیح ډیره ځاته ورنه کور ودان مننه عزت منشي ثانک یو